سویډن مسلسل د قرآن کریم بې ادبي او ګستاخي کوي. دا ځل هم د غټ اختر په ورځ باندې د یو مسجد مخې ته د عدالت په اجازت باندې یو سړی یو ظالم را لګیږي، یو ګستاخ را لګیږي، اول د قرآن عظیم الشان بې ادبي کوي، د قرآن کریم سوځي د هغې نه پس ورباندې خیجي او په هوا کې الوزي او لغتې ورکوي. الله اکبر. زما د نظر نه چې کله هغه کلیپونه ووتل او زما د نظر لاندې راغلل هغه کلیپونه، تاسو یقین په الله باندې وکړئ چې زما حالت مکمل بدل شو او زما د بدن بالکل بې دمه شو. یو مسلمان ته دغه کلیپ کتل، هغه حالت کتل، دا ډیر سخت دی. الله دې دغه ظالمان تباه او برباد کی. ګورئ مونږ او تاسو په سوشل میډیا باندې سوشل ورکرانو ته وایم چې ګورئ تاسو به سبا قبر ته به ځئ، الله ته به مخامخ کیږئ، رسول صلی الله علیه وسلم ته به مخامخ کیږئ. تاسو د خپلو لیډرانو دپاره ټرینډ چلولی شئ، د هغې دپاره هیشټیګ یې چلولی شئ، په سوشل میډیا باندې د هغې دپاره اوازونه اوچتولی شئ. خو نن د قرآن کریم بې ادبي په آفیشل طور سره په حکومتي لیول سره د قرآن کریم دومره عظیمه بې ادبي او ګستاخي کیږي، قسم په الله مسلمانان خبر هم نه دي. تر اوسه پورې مسلمانان خبر هم نه دي. میډیا دومره خاموشه ده، د دجالي میډیا دومره خاموشه ده چې تر اوسه پورې مسلمان دا خبر هم نه دی چې زما د مقدس عظیم کتاب سره څه کیږي لګیا دی. لہذا سوشل میډیا والا ورته وایم زما دغه ویډیو شیر کوئ، ویرسوئ. هر یو سوشل ورکر ته زما دا خواست دی، هر یو مسلمان ته زما دا خواست دی چې هغه که فیسبوک یوز کوي، یوټیوب یوز کوي، انسټاګرام وغیره یوز کوي، ټویټر یوز کوي، په هر لیول باندې د قرآن عظیم الشان دپاره آواز اوچت کوي، خپل وس وکوي. ځان نه چې دی هغه مارغان د ځان نه جوړ کوي، کم مارغان چې د ابراهیم علیه السلام اور لګېدلی او په ابراهیم علیه السلام باندې د پاسه یو څاڅکی اوبه یې راګرځولې، په هغې څاڅکي سره د ابراهیم علیه السلام اور نه مړ کېدو. خو الله جل شانه د دغې مرغه نیت چې دی تر قیامته پورې راتلونکي ټولو مسلمانانو انسانانو ته وښودلو، الله مقدس وګرځولو. لہذا ټولو مسلمانانو ته زما دا خواست دی، زمونږ استاسو لیډران او زمونږ استاسو بادشاهانو نه خو زمونږ امیدونه نشته دی. هغې خو په دې کې لګېدلي دي چې یو د یو کرسۍ وغورځوي بل پې کښېني او بل راوغورځوي بل پې کښېني، هغې سره د خپلو کرسو غم دی. خو مونږ او تاسو په کار دی چې د دې لپاره پرپور آواز اوچت کړو او هر مسلمان هرې خور مور ته زما دا خواست دی چې په خپل کور کې د سویډن دغې ظالمانو لپاره خصوصي خیریه ورته وکړي، بددعا ورته وکړي چې الله دغه ظالمان تباه برباد کړي. په سویډن دی دغه ظالمان، سویډن کې ډېر مسلمانان هم دي چې مونږ سره رابطې کوي، ډېر ښه خلک پکې شته دی، خو مسلمان ډېر بېوسه دی نن سبا. بالخصوص دغه ظالمان چې کوم دغه د قرآن عظیم الشان ګستاخي کوي، بې ادبي کوي، د دې دپاره داسې بددعا وکړي چې الله په دې باندې داسې وایرس او داسې یو وبا پې راولي چې الله یې غرق او تباه کړي او الله یې د دې ځمکې نه بالکل ورک کړي. الله جل شانه دی مونږ ته په قرآن عظیم الشان باندې غیرت کول را نصیب کړي او الله جل شانه دی دغه ظالم. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي. د